حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله چې نبی علیہ السلام د نبوت اعلان وکړ په دغه وخت کې دی غلامو د غلامې ژوند دی تیرو د حضرت بلال مالک چې امیہ ابن خلف هغه یو لوی مشرکو او د نبی علیہ السلام د نبوت پورې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د هغه سره 2 کاله په غلامۍ کې ژوند تیر کړی 2 کاله د امیہ ابن خلف سره حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په غلامۍ کې تیر کړل او خود خوشاله ژوند ور سره تیرو نبی علیہ السلام تعالی نبوت نو ملو شوی او د نبوت نه وړاندې د نبی علیہ السلام د اخلاقو د نبی علیہ السلام د صدق او د امانت واقعات په خلکو کې ډیر زیات مشهور حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تم دا خبرې رسیدلې وي د نبوت نه وړاندې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره محبت کو بیا کله چې نبی علیہ السلام ته نبوت ملو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت و تبلیغ شروع کو نو هغه وخت کې به نبی علیہ السلام پټ دعوت چلو چې دا مشرکان خبر نشي ځکه ډېر د مشکل حالاتو چا چې به د توحید نوم اغشته د مشرکانو به ورسره سخت ظلم کو د نبی علیہ السلام دعوت حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تم ورسید او څنګه چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته ورسید په هغه وخت حضرت بلال په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو مسلمان شو داغه دا کم آقا و سردار چې چا سره چې غلام امیہ ابن خلف دا ډېر لوی مشرکو سردارو هغه ته چې پته ولګېده نو روی غوښته هلکه وایي زه خبر شوی ما چې تا خپل زوړ دین پرېښوستی دی دا راته ووایه چې ته د چا عبادت کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی زه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای داغه د رب عبادت کوم زه امیہ ابن خلف ډیر زیات غصه شو پقار شو خو غصه ښکارا نکړه ورته ویل کا داسې مکوا او د خپل دین ته واپس شه وی نه منله خبره دمکی یې ورکړه سختې خبرې ورته وکړې بیم خبره ونه منله ورته وی بلاله سزا به درکم او داسې سزا به درکم چې بیا به عمر بر یاد ساتي ورته وی مړ به مې کې مرګ قبلوم د پیغمبر علیه السلام شریعت نه پرېږدم ورته وی سزا به درکم ورته وی ستا د سزا قدرت زما په بدن باندې شته خو زما په زړه باندې نشته ته به زما بدن هغې له به تکلیف ورکې خو زما په زړه کې به بیا هم د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د رب سره محبت وي ته به څه وکړې امیہ ابن خلف هغه ډېر زیات پقار شو غصه شو او تکلیف ورکولې شروع کړل نو بیا کتابونو لیکلي چې څه تکلیف به ورکو د مکی مکرمې ګرمي ډېره زیاته مشهوره ده او بیا په ګرمۍ کې د هغې ځمکه ډېره زیاته ګرمۍ سخت د ګرمۍ موسم چې وي ښه تیز نور وي او بیا ګرمي د مکې مکرمې وي او بیا شګه د مکې مکرمې وي هغه ګرمه شګه باندې به د غرمه کې بوته او کمیس به تې ویسته او په هغې باندې به سملو او د پاسه به پې غټه ګټه کېښوسته دې دپاره چې دې اونه خوځي ملا یې سوځي چې روچته نشي تکلیف به یې وله ورکو د نبی علیہ السلام یو صحابي دی عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه نامې ده فرمایي یو ورځ زه په لاره تېرېدم او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مې ولیده په شګو باندې پروتو او داسې سخته ګرمي وه او د هغه دا بدن دومره ګرم شوی و که چا غوښه راوړې وه او د هغه په بدن یې د پاسه ایښلې وه
نو د دغه ګرمایش د وجې به هغه غوښه اورته شوې وه. مونږ په اور باندې غوښه کیدو اورته کو. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي د حضرت بلال دا بدن دومره زیات ګرم شوی، ډیره سزا یې ولا ورکړه. کتابونو لیکلی دي وایي چې په دې به ستړی شو نو بیا به یې د کلي هلکان راجمع کړل او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته به مرۍ کې پړې واچو، څادر به یې ورته په مرۍ کې واچو، هلکانو له به یې ورکړه چې د مکې مکرمې په دې کوڅو کې راکاږي. بیا به هلکانو راښکه. وایي چې په دې مونه شوه کله چې به سزا ورکول کېده نو دا امیه ابن خلف به ورته ودرېده، نعوذ بالله من ذلک. وی به راول هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې تا په ایمان راوړی چې تا رانه اوس خلاص کی، راوله د هغه رب نعوذ بالله من ذلک چې اوس تا د دې سزا نه خلاص کی. هغه به د هغه طرف آواز لګو احد احد احد، یو الله منم زیات نه منم، شرک نه کوم شرک نه منم. یو ورځ د امیه ابن خلف نور غلامانو هغې راجمع کړل، ورته یې وی راشه او دا بلال رضی الله تعالی عنه تاسو دله سزا ورکې وی وخې. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به سملو او کوړې به راواغشتي او پاغي باندې به وخو، یو شی به پس به ورته وی لکه ایمان هغه به احد، الکه زور دین اختیارې وی بینا احد 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 نارې به لګولي. دا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د دین د پاره دومره لوی جانی قربانې ورکړې.